الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد لا نبي بعده ولا رسول بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا صدق الله العظيم. زما د مدرسې مرګرو الله په هوګي من خوشاله ساتي. د علم حاصلولو د پاره زمنګا مشرانو فقهای کرامو څومره مهنتونه کړې دي او علم حاصلول دا په مهنت سره کېږي. نو د دې عنوان د لاندې زه تاسو ته مختصر غونډه کې وضاحت کول غواړم. کوشش وکړئ چې عمل پې وکړئ. طالب العلم ته پکار دی چې دا صحیح مهنت وکړي او خپل وخت ته ضایع کېدلو نه بچ کړي. په علم کې سستی ونه کړي. الله جل جلاله قرآن عظیم شان کې هم فرمایي والذین جاهدوا، او هغه کسان چې دوی مجاهده کوي، فینا لنهدینهم، په زمنګ په لاره کې، نو خامخا به موږ دوی ته څه وکړو؟ لاره ورته اسانه کړو. موږ به دوی ته هدایت وکړو. دغه شان ده کې یو عربي مقوله هم ده چې من طلبا شیئا فقد وجدا، چا چې یو شی طلب کو بس دته ملاویږي. نو کوشش داسې پکار دی چې منګه څوک علم حاصلولو کې د خپل وس مطابق مکمل کوشش وکړو. یو بزرګ وی العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، وی علم تا ته یو حصہ هم نه درکې چې تر څو پورې تخپل ځان د مکمل حواله نه کی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، امام ابو یوسف رحمت الله علیه تو فرمایل چې ستا ډیر کمزور ذهن هو، لیکن ته د خپل مهنت او مجاهده د وجه نه الله دې سره ورسولې. دا شان ته کې امام طحاوی رحمت الله علیه بارکه هم راضی بستان المحدثین کې د واقعه راغسته ده چې د مامو مزنی رحمت الله علیه، امام مزنی رحمت الله علیه او دا شافعی المسلک یو، دا چې امام طحاوی رحمت الله علیه حنفی شو، دا هم دغه وجه وا چې دا فرمایي ما به د خپل ماما کتلو چې د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه کتابونه کتل. نو دا شافعی المسلک یو، لیکن کتابونه د دغه کتل د احنافو. نو ما سوچو کو چیرې دې کې به خامخا څه چلی. نو دا به لاړو او دلته به د ماما ویلې چې ستا ذهن یعنی ته غټ علم نشي جوړېدلی او ته مثال خبره ته په ذهن کې کمزور دله به یو پیغور غونډه کې ورکو. نو دا لاړو د امام طحاوی رحمت الله علیه لاړو ابو جعفر بن ابي عمران حنفی رحمت الله علیه درس ته لاړو او داغه وجنه التبه دا د احناف مسلک ورته خخ کار شو. د احناف د پاره د کم کار کړي دي. نو کله چې تاسو کله غټي دورې ته ورسیږئ، غټي دورې ته تاسو مانی ولسار تاسو کله وی نو تاسو ته پته ولګي مانی ولسار هغه کتاب دی چې دا د ابو داود د امام ابو داود رحمت الله علیه د ترمذی د دې کتابونو د حنبله کتاب دی، صحیح کتاب او داسې عقلی او نقلی دلایل بیان کړی دي چې کله تاسو بیا کتاب وی تاسو به خوندر کې خدا بعد کی خبرې دي. نو الله ته کم مقام الله ورکو. ابو جعفر طحاوی رحمت الله علیه په نوم باندې نن خلق پیژني، ولی مهنت د وجنه او مطالعه دا ډیره ضروری ده. د طالب د لپاره مطالعه چې دا ډیره ضروری ده. ګوره چې تر څو پورې مطالعه نه، امام محمد رحمت الله علیه په باره کې راضی محمد بن سماعه د خاص شاګردانو کې او تلامذو کې دا فرمایي چې امام محمد رحمت الله علیه به دومره د مطالعه کې وي وردوبو کچا به سلام واچو نو د پته نه لګیدل، د ورته دعا کوله. نو دا د امام محمد رحمت الله علیه هغه یو واقعم لیکلی د وایزه څنګه او د شم کیف انامو د څنګه او د شم وقد نامت عيون المسلمین. او ځکه چې او د شوی د سترګې د مولي هغه مسلمانان بیغمه خوبونه کوي د دې د پاره کچري منګ نه هغه ته څه مسله پیښه شنو هغه ته پته چې محمد یخ دی. نو دا دغه شانته کې د
مولانا عبدالحی لکنوی رحمت الله علیه په باره کې راځي چې ورځ وې د په کمره کې مطالعه کوله نو دا आवाज کو چې اوبر راوړی ماته نو د چې کوم والد صاحب والد صاحب عبدالحلیم رحمت الله علیه چې د عبدالحی لکنوی رحمت الله علیه والدو نو دا خبره واورېدلې نو د ته ډیر غم پیدا شو چې دا زما زوی څنګه چې د مطالعه په دوران کې وبغواړي دا ځکه چې دا مطالعه نه کوي نو د حکم وکړ چې الکه د وبو په ځای ورته ګلاس کې تیل یو سي چې پته ولګي چې آیا وای دا چې کله دل تیل راوړل دا ګوره دا واقع په کتابونو کې راغسته دا صحیح واقعا ده وای د عبدالحی لکنوی رحمت الله علیه دا پته ونه لګیدل هغه وبي هغه تیل وبو دا ورته پته نه ونه لګیدل چې دا وبدي کتل هغه وسکل نو چې بس پلار یو قتل چې الکه دې سړی خو تیل وسکل نو حکیم زر راوغختو د علاج یو ګچره نور نقصان له خو مطمئن شو خوشاله شو چې شکر دی الحمدلله زمازوي لګې د مثال خبره مطالعه کوي او د دین شوق هغه څومره کتابونه لیکلي دي دا مجموعه رسائل تاسو ګورئ د عبدالحی لکنوی رحمت الله علیه د عقاید او نواله په هر یو موضوع باندې د مکمل څومره کتابونه او تقریبا 45 سال عمر کې وفات شوی دی ښا او کارونه څومره کتابونه ولیکل څومره مجاهدات وکړل ولی خواري او مهنت نو منګه ته هم پکار دي چې څوک خواري او مهنت په منګ باندې دا هم لازم دي نو طالب علم ته پکار دي چې بغیر د مطالعه نه غوړه بل سبق نه وای لکه مطالعه تاسو داسې کوی چې کم سبق سبا ویل کېږي هغه تاسو نه مطالعه کوي نو البته تاسو ته پیدا درکې حکیم جانلوس نه چاته پوسو کو چې تا د خپل مرګرو نه د حکمت څومره زیات حاصل کو چې هغه تا نه رسته پاتې شو ټول ستا چې څومره هم مرګري دور ته ویلې دور ډېره خسته خبره وکړه وای ما دومره چراغ معنی یعنی لاټین معنی ما دومره خرچه کړی دا چې دومره څوک په شراب هم خرچه نه کوي مطلب ما بدا چراغ د پاره په خوا دا ډېر سخت سيزو رڼا حاصلول په خوا به خلکو به اکثر داسې کول چې اشرف علي تانوی رحمت الله علیه واقع ذکر کړی دی چې و یو طالبو اغله د سپې برنا د پاره څه بندوبست نو بازار ته راغی او دکاندار ته ویلي چې زبستا د شپې د دکان څوکیداری کوم خوشاردار چې ما ته برنا تنظیم کړي نو خوشاله شو دکاندار چې په دې دومره لګه خرچه باندې ما ته څوکیدار ملاو شو دا طالب هم خوشاله شو چې ما د مطالعه کارو شو نو ګوره دا حکیم جانلوس وي ما وای په دې چراغ باندې دومره خرچه کړی چې دومره خلک په شراب باندې نه کوي نو ګوره کوشش وکړي چې داسې ته کتابونو مطالعه نن سبا وخت کې د انټرنیټ زمانہ دا ورسره انټرنیټ موږ نه پاتې کړی دي الله دې معفو کړي خو طالب ته د طالبې د زمانه نه کدا شوق پیدا شونه دا به اخره کې ورته دا کیږي اخره پورې بیا د اسوي د کتابونو د مطالعه شوق وي علامه ابن جوزی رحمت الله علیه په حالاتو کې لیکلي دي وای دا وای او ما ته ډیر ښه یاد دي چې زه پلار د شپږو کالو په عمر کې داخل کړم او ما کله ماشومان سره په لار کې لوبي کړې نه دي او نه مې په لار کې خنداګانې کړې دي د 2 کال عمر کې وای زه جامع مسجد ته مخامخ بدلمه نو الته وای یو مدرسه وا اول ته به زبوي کیناستم ما به د محدث نه حدیثونه اوریدل او زما مرګري به واغې به د مدارانو تناستو وای بیا به چې مازیګر کې لاړ الکانو به د دجلې کم چې سند د دې په غاړه باغې لوبې کولې ما به د کتابونو مطالعه کوله نو نن ګوره امام جوزی رحمت الله علیه کم څومره کتابونه لیکلي څومره مطالعه کړي دا شان د امام زهری رحمت الله علیه هم د مطالعه دومره په مطالعه په وخت کې بداسي و چې کتابونو کې به دومره مصروف شي نه به دنیا نه خبرو هیڅ نه به نو خبر ده د خزه به ویلي امام زهری رحمت الله علیه د خزه د اقوال والله هذه الكتب اشد علی وای دا کتابونه په ما باندې د بل نه زیات ګران دي ځکه دا ټول عمر په دې کې مشغول دي دا شان د کې د امام شافعی رحمهم الله جلیل القدر شاګرد امام مزنی رحمت الله علیه د خپل استاد واقع ذکر کړي چې ما 50 کاله سوکړو د کتابونو مطالعه کړي ور پیرته ماته سکیږي خوند حاصلېږي دا شان د امام رازی رحمت الله علیه په افسوس کولو چې کوم وخت به د په خوراک کې تیر شو د بس ویلې والله انی اسف
والله زچ اتاسف ډیر افسوس کوم فی الفوات عن الاشتغال في العلم في الوقت اكل فان الوقت والزمان عزيز. او په الله مې د قسمی ډیر افسوس کوم په هغه وخت چې کوم مانه په خوراک سکا کې لاړ شي ځکه دا وخت ما د پاره ډیر عزیز دی. نو ګوره وخت داسې مثال خبره د علماء سلف کې ابو بکر بن بشار دا د امام بخاری رحمت الله علیه استاد هم دی. دا یو ورځ وی را روانو دا د شاګردان دا د شاهزادګانو ته د درس ورکو. نو دا را روانو نو وی په بغداد کې وی او وینځوا دا وی خلکو خرڅول راول خو دا ډیره خسته نو بس د نظر عمل ته لاړو سو 15 منټه به ولاړو خو په دمانه سلګ ډیر نا وخت شو دا چې کله راغې نو شاګردانو له سبق شروع کو نو باچا ته تاسو کو چې څنګه د سنا وخت شو نو دور تو ویل شره تاسو په لار کې روانو یو وینځ وړه راخسته و نو بس دا باچا پوه شو بس باچا خپل نوکران ته چې لاړ شي دا وینځ چرچا غستی واپس ته واله او د کور ته ولېږي چې دله پته مونږ لګی چې دا کور ته چې تاسو وینځ مخ کې غستی کور ته مور لګلی دا چې کله کور ته راغی چې وکړه چې دا وینځ خو موجود ده نو دا خپل کمرې ته بل کمرې ته ولېګل چې ځا خود د طبيعت نه برابرې دوه دی وخت کې د په مسله باندې باس کولو خدا نه برابرې دل اخر بس کم نوکران چې راغلي واغې ته ویل یار دا وینځ واپس بوزي زه د خپل وخت خپل ارسه ز په دی وینځ باندې نه ورکوم هغه هر څه واپس کړل ګوره تاسو جو کې دی خبره لچ یو سیستا ته ملاوم شي یو تزړه تمنا ته ملاوم شي او بیا هم تسکه او بیا هم تاغه واپس کې د خپل څه لپاره د خپل دین د لپاره او د خپل علم د لپاره. امام شافعی رحمهم الله په باره کې راضي وې دا خو به ورځ خو په پرې د ورځ و ویرات کې وې د شپې به د مقام چې دا به حالات د د کېدو به جوړ کو وردایت ساتي دا غیر مقلدین اکثر زمنګ په امام صاحب باندې اعتراض کوي چې د سلويخ کاله یوازې امام صاحب نو ته وګوره ته د کتابونو مطالعه وکړه ته به ټول استاته به اکثرین د فقهاو د مجتهدین په اکثریت د ټول شپه په وی خبانه برازي ځکه چې اوس په باندې امام مالک رحمت الله علیه امام زهری رحمت الله علیه امام صاحب په یو مسله باندې باس کولو د ماخستان مانځ نه روسه سحر اذان پورل ته ولاړو باسي کولو نو دا خو یوازې امام صاحب نه ثابت دا تاسو ټول فقهاو الحمدلله د اهل سنت والجماعت نه ثابت دي. د امام شافعی رحمهم الله باسي سم لاستو ادا او د کېدو شکل به جوړ کو بیا ورا پاسې دو بیا به چراغ لګولو مسله به شروع کړه. نو نن سبا طالبان په خوراک سکاکونو کې وخت یې وسکي اسې وخت یې داسې نه دی پکار دا شانته کې د سبقونو پابندي پکار د چې ورځ هم ناغونه کوي دا یا ساته ګور امام ابو یوسف رحمت الله علیه په حالاتو کې لیکلي دي چې د زوی مړ شو ما ته ابن لی وای زما زوی مړ شو وای زه حاضر نشم جنازې ته او دفن ته ولی وای دا مخبلو گاونډیان ته پرې وځکه چې ما نه زما د استاد صحبت د کیږي د امام د یو سړی د خپل زوی په مرګ کې دا وګوره زمون کو چرته یو سرویم بل شنو مونږه اورل به چټی کړي سبق نه یادو یا که معمولی وانت کې مشغولم شو په دنیا کې ها مونږه هغه سبق به نه یاد کړی چې چا اولاد مرشي او دا په ورځ باندې سبق ته بیازي دا فرمای ډیر زمانہ وشو یو مدت د زمانه ډیر شو چې داسې وخت نه راغله چې ما د امام صاحب سره د سحر سره وکړي ما د سحر جمع د امام صاحب سره نه کړی الله اکبر نو الله ول بيدا سي مقام ورکې نو ګور دا ساتي چې انسان د خپل زوی په مرګ کې نه حاصلېږي دا شانته کې نور د دې باره کې هم ډېر واقعیات داسې دي دا کابرینو واقعیات داسې راغلي دي چې الله اکبر چې هغه زه تاسو ته پړاو کوم په مدینه منوره کې امام مالک رحمت الله علیه درس کولو او یحیی ناقل دی دا فرمایي دا وی ورځ وی مدینه منوره ته حاتی راغی نو ټول طالبان وته وای زناستو ماته امام مالک رحمت الله علیه ویل چې ته نوځي وای ما ورته ویل چې جی زه هغه اندلس نه راغلم دا دومره لري زین راغلم د یونان نه راغلم زه حاتیانو لیدو ته نیم راغلم زه ستاده پر راغلم زه درس حاصلول د پر راغلم نو امام مالک رحمت الله علیه ډیر خوشاله شو ګوره دا یا ساتي دا شانته کې تکرار کوي تکرار ضروری دی تکرار کول دا ضروری دی یاد ساتي تکرار نه بغیر ګوره سبق نه یادېږي تکرار کوي کوشش کوي دې باره کې خدا ټیم ختميږي او ګنې ما بدل لوز تکرار په باره کې هم ډېر ضروری قواعد بیان کړي خو ان شاء الله بدل به بل هفته کې ان شاء الله بیان کوم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.